سورہ مومن آیت نمبر 82 16 رکوع سری رشتم سپارہ 46 صفحہ نمبر 46 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم. سورہ مومن آیت نمبر 82 16 رکوع سری رشتم سپارہ. دا د سورہ مومن تقریبا اخری آیتونه دي. پدې کې الله رب العزت کافرانو ته د عبرت د پاره مثال ذکر کړي او هغه مثال لاده الله فرمایي چې د مکه مکرمه چې دا کم کافران دي او دا شام تزي او یمن تزي د صد پارزي د روزګار د پاره نو دي چې کله ال تلار شي دي پکار داده چې حال ترې چې کم دی دا غرونه وګوري چې پدې کې داسې خلق تیر شيو چې کورونه به چې کم دی غرونه کې جوړول او دا غرونه به چې کم دی پلاسونو سره تراشول نو دا خلق چې کم دی پدې غرونه کې ولې پاتې نشول او دا خلقو دا کورونه ولې چې کم دی هلاک شوی دي مات شوی دي تباہ شوی دي نو انسان چې کم دی چې لګه هغه ماندو کوي خلقو به وتویل چې دې د الله تعالی خبرې نه منلې د پیغمبر خبرې نه منلې نو دا خبرې به دې ته مخه تراتللې خلقو به متهم په دغه آبادیانو کې ویل او د دې آبادیانو نه به کم دی دې ته هم دا سبق ملاویدلو چې دې د رب نافرمانی کړي وا ځکه دې هلاک شوی دي. نو الله فرمایي چې دا خلقو ته پکار د دې د مکه چې کم خلق دي د مکه چې کم کافران دي دې د یمن او د اردن او دغه شانته د شام چې دا کم خلق دي کې تیر شوی دي او هلاک شوی د دین دي سو واخلي عبرت دی واخلي دې آیت کې د ذکر کیږي افلم يسيروا في الارض پس آینه دې ګرځیدلې دوی پس مکه کې فینظروا چې کتلې وی دوی كيف كان عاقبة الذين تسنغو انجام د هغه کسانو من قبلهم چې د دین روان دي كانوا اكثر منهم هغيو دير لدوينا واشد قوة او دير زياتو پطاقت کی واثارا في الارض او پنخسر پزمگه کی فما اغنى عنهم پس کار را نغللی دوی ما کانو هغسا یکسبون چې دوی بکول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. پدې آیت کې د کافرانو د تباہی یو سبب ذکر دی چې کافران ولې هلاک شوي هغه ځکه هلاک شوي دي چې دی پیغمبران به دروغ به ګڼل پیغمبران به دا به دروغ ګڼل وی دا پیغمبر او دا رسالت وی دا اسد غب شپ دي اور دا شان دي چې کله ودی ته انبیای کرام دلایل وروړل دا قران دا د الله کتاب دی احادیث او دا شان ته نو دلیلونه به چې وروړل نو دی به ویل دا څه چللې دا تا چې کم علم مونږ راوړی دی د دین مونږ سره ډیر ښه علم دی نو گویا دا کافرانو په خپل په بدعات باندې اور دا شان دي په خپل په کفریه عقاید باندې او په خپل معبودان باطلو باندې به فخر کولو خوشالي دل په دې باندې د وجه سقراط دا کوم د یو ډیر لوی سړی تیر شوی دی موسی علیه السلام چې کله راغللو نو دا چې کوم د موسی علیه السلام ته ویلو وی مونږ چې کوم د یو مهذب قوم یو لہذا د استاد تعلیم مونږ ته ضرورت نشته دی نو سقراط دا یو کافر تیر شوی دی او دا شان جالینوس دا د عیسی علیه السلام په زمانه کې چې کوم د یو غټ عالم او هغه کوم دي د کافرانو دا چې کله عیسی علیه السلام راغلی دا هم د عیسی علیه السلام په مخ کې انکار کړو وي مونږ ستانه خپوي کوه لہذا د استاد رسالت چې کوم دی مونږ ته نشته دی ضرورت نشته دی نو الله په فرمای چې د خلکو به کوم دی په خپل
په غلط علم باندې خوشاله کېدل او د انبیاء کرامو به تکذیب کولو نو څنګه چې کوم دي دا قومونه څه شي وی دي دا هلاک شي وی دي فلما جاءتهم رسلهم بیا هر کله چې راغلل دوی پیغمبران د دوی بالبينات په معجزو سره فرحوا بما خوشاله بشول فغس عندهم من العلم تدوي سربه لقوهنا دا علمنا وحاق بهم اور اگیر کل دوی ما كانوا به عذاب چودا غپوري يستهزئون چټوک به کوله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او دې کافرانو وجه کم دې استهزاء به کولا توخه به کوله وی عذاب بکل راضي اور دغه شان سیلې بکل راضي طوفان بکل راضي چې کله ودی دغه شان دي عذاب پس ټوکه وکړي نو اخره کې الله په دې باندې سره واستلو عذاب برا واستلو فلما راوا اخره کې الله رب العزت فرمایي چې ایمان دا په کوم حالت کې قبول دي د الله په نظام دي ایمان د الله په نظام باندې کله قبول دي دا مسله به یاد ساتي د مرګ په وخت کې ایمان قبول غوړې نه دي یو بنده داسې دی دا ټول عمر کفر کړي دي او چې کله د مرګ او قتلو او د مرګ فرشتي او قتلې بیا سړی مطمئن شي چې زما د دین خو بالکل دا فضلو نو یو کافر د زنکدن په وخت کې او د مرګ په وخت کې کلمه وي دا کلمه به قابل قبول نه وي دی به الله رب العزت ته کافر بزي دا شانتي الله رب العزت دا فرعون طرف ته هم اشاره وکړه کله چې فرعون دا په دریاب کې غرق کېدلو او دله پته لګی چې اوس بچ کېږي معنا د ویل ما د موسی عليه السلام پر رب باندې وی ایمان وروړلو نو الله فرمای چې د مرګ په وخت کې بیا د انسان ایمان او کلمه دا بیا نه قبليږي الله دې زموږ استاد هم اخره خاتمه په ایمان سره وکیا دې کې الله رب العزت دا یو مسله بیانې فلما راوا بیا هر کله چې دوی ولیدلو چا ولیدلو فرعون او دا هغه لخرو چې کله زمونږ عذاب وکړلو باسنا زمونږ عذاب قالو نو دوی ویل آمنا بالله چې مونږ ایمان ورلو په الله تعالی باندې وحده چې الله رب العزت یوره وکفرنا او انکار کړو مونږه بما كنا به مشرکین فهغه سچ مونږ د هغه سره شریکان کول فلم یکو ينفعوه پس نفور نکړل دوی ته ایمانهم ایمان د دوی سلام نه پوښوي نو فلم یکو ينفعهم ایمانهم اخره کې او کلمه ویلا او الله وی چې دغه کلمه دي ته اسم اوس فائدہ نه ور کوي اصل کلمه دا انسان په ژوند کې وي د الله تعالی احکامات کومني چې کله مرګ راشي او ته کم دی د مرګ لا سودا وګوري بیا خو ارجو سړی وي چې اسلام حق دین دی لما راوا باسنا هر کله چې دوی ولیدل زمونږ عذاب سنت الله التي دا دستور دی د الله تعالی التي کوم چې قد خلت فيه عباده تیر شوی دی د پابندګانو کې وخسر او تاوانيان شول هنالك الكافرون فدغه ځای کې کافران واخر دعوانا الحمد لله